ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ثلاثه لا ينظر الله درې کسان دی الله به دې ته د قیامت په ورځ نه ګوري ولا یزکیهم او نه به الله پاک کی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی قلت من یا رسول اللہ ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوسو کو چی دا څوک دی دا درې کسان خوابو و خسیرو دا خو تباہ و برباد شو چی اللہ تا دا قیامت پورز نگوری او ندیو لپاکیا دا خو حلاک شلو تباش او دار تاوان سر مخامق شو دا څوک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل یو آغا سڑے چی آغا المنان زباتن کئی او دار زباتن ماده او دار زباتن عمل دا پختنو کې ډېر دی. یو سړي سره ګاونډیا سره بخښه کوي کیا اوبه به ولا ورکړي د کوینه لاګه غونته کې باس مباسه راله وی دا وګوره دومره عمر به ولا وی اوبه ورکړي وي او یاره دا کمې وسره کړي دا د الله نبی وی داسې سړي ته به الله د قیامت په ورځ نه ګوري نه به الله د دې عمل نه دا سړی پاک پتا باندې الله کروڑا او نعمتونه راوړولي پتا باندې الله یو ورځ د انوار دارناز باطلې یا د سپومې رڼای د باندې باطلې دا دومره جسم دا دومره اعضاء دا دومره مالونه دا صحتونه دا الله را کړی دي د الله باطلې چیرې دا مې د باندې کړی نه نه الله دسی پرکېتا دا د الله رحم دی نو الله ای بنده مالتا تعالی ما دار څه در کړی دي نو ته ولې په خلکو باندې اثبات نه کی نو د الله نبی وی یو منان دی اثبات نه کوي مال چاله ورکوي دیو جنابا امام قرطبی رحم الله هغه د اخلاص یو معنی دا کوي اخلاص څه ته وای من خو اخلاص دې وای د الله لپاره چیز ورکول آئی اخلاص دیتا وی امام قرطبی وی چی یو سڑے دا خوخیا چی یر زما نیک عمل پٹ شی او زما گناہ دی خیر دی خلقو تخکارش یعنی دا خپل نیک عمل پٹ ساتی گناہ دی خیر دی خلقو تخکارشی خوگورا چی عمل صالحہ چا تخکارا نکی امام قرطبی وی دیتا مخلص وی او کم سړي چې دا خو کوله چې یاره زما د نیک عملونو نه د خلک خبر شي او زما د ګناه نه د څوک خبر نه شي وایي ته پوه شه چې دا ریاکار دی دا سړی نقصان دی وایي نو بهرحاله د الله نبي وایه منان اثباتله به نه کې قرآن کې هم د دې نه منع راغلی او دویم سړی وایه المسبل هغه سړی چې د هغه پیسې د ګیټو نه ښکته یکی څومره خلک نن سبا الله هم دې مات کړي دینداره سړی وای حدیث کې راځي ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار کمې پیسې چې د ګیټو نه لاندې وي دا خپې به جهنم ته ځي بعض علماو کبیره ګناه کې شمارلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې صحابه کرام ناس یو سړی رالی هغه مونځ وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي دا رالی سلام یې وکړ دا مونږ واپس کا مونځ وکړه بل صحابي ناس ویل یا رسول الله ویل ته خو به دې مانځه کې څه نقصان نه دی کړی داسې عمل یې نه دی کړی چې د دې سړي دا مونځ پې مات شوی او ته وایي ته نه ګورې د الله نبي ورته وایي چې د دا پیسې د ګیټو نه ښکته وي او الله د داسې سړي عبادت نه قبلوي چې کله د دا پیسې د ګیټو نه ښکته عمر رضی الله تعالی عنہ حالات د زنکدن دی یو سړی را روان دی هغه پیسې ښکته کړي عمر رضی الله تعالی عنہ بچی ته وایي وایي دې سړي ته ووایه چې ګوره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې کمې پیسې دا د ګیټو نه لاندې دا خپې به جهنم ته ځي دا پیسې اوچتې کا یعنی په حالات د زنکدن کې هم دا نهی للمنکر صحابي کوي بیا هم یو ناروا کار دا مخې ته نه پرېږدي بهرحال دینداره خلک دې ګناه کې مبتلا دینداره خلک به دای پیسې ته ګوره
د ګیټونه بخکته یا او نوجوان طبقه او دا بعضې خلک چې دا د بوش بوټان په خو کوي دی خو پکې غرق دي ځکه چې هغه ښکاره کوي هغه بوټ به دې ښکاري بیا خو هسې بیلچی او چې کله پیڅه پې نه راچویه نو پیڅه خو به پې خامخا راچي ځکه نیم بوټ ښکاري هغه څوکه ښکاري او چې ټول ښکاره شي بیا خو به دې ښکاري دا د یهودو یو سازش شو چې هغوی دا چیز موږ له جوړ کو چې یاره دا مسلمان په دې کبیره ګناه کې اخته شي ګوره هغوی چې یو کار کوي د هغوی یو ذهن دی د هغوی یو سوچ دی هغوی د مسلمان د بېلارې کولو دپاره هغوی 100 کاله مخکې یو مشوره کوي او د مسلمان د نقصان دپاره د هغوی هره ورځ شورا کینی مشوره چې دا کار به مخ په وړاندې څنګه ځي ایته جال غځولی منګه مسلمان د غافل دا نه خبر نی نو بهرحاله د دې نه ځان ساتل پکار دي سړیا د پیڅیا دا د ګیټو نه ښکته دی نه ساتي او دریم هغه سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المنفق هغه سړی چې هغه خرج کیا سلعته اخپل سودا اخپل سامان خرڅیا بالحلف الكاذب پاغه دروغ او قسمونو باندې په دې سړی ته الله د قیامت په ورځ نه ګوري نه به دا سړی الله پاک یو دله سخت عذاب دی د الله نبی ویا چې دا په خپل مال کې قسم کوي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای ناکاره سړی د ته نه ښیما صحابه وی ښیوا وای هغه تجارتګر دی چې مازیګر دی او دا د تجارت په مال قسم کوي دا د مخلوق بدترین سړی دی چې مازیګری دی انور پرې وزیه ورځ ختمه ده او دا په دروغ په قسم باندې مالونه په خلکو خرڅوي و دې نه سخته منه راغلې ده بهرحاله دا 3 کسان دي چې دا په حرامو کې څه دي داخل کړي دي نو موږ او تاسو له پکار دی چې لږ فکر وکړو د سودا د شبهاتو نه دا ځان وساتو کبیره ګناه ده